السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عجب خان او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د لوی اختر څلورمه ورځ ده او د سوات په ګلورینه سیمه کلیل کنډو کې موجود یم. دلته د سوات نه علاوه د بونیر نه، مردان نه، داسې د مختلفو ضلعو نه سیلانیان راغلي دي. د هغوی سره به خبرې اترې کوو. زموږ سره اوسئ. دا ځای چې کوم دی ما نوټ کړو، دا ډېر ښایسته ځای دی. د قدرتي ماحول نه هم ډېر زیات ډک دی. ښکلي ابشارونه دي سیټ ته، ښکلي ونې دي، ښکلي شینوالی دی او ښکلی د چکر دپاره هاټ سپاټ موجود دی. ځای په ځای باندې دغه دي هوټلې دي، ځای په ځای باندې ښکلی د پکچر د ویستو دپاره ښکلي ځایونه دي دلته کې. زما نوم محمد کامل خان دی. زه د جامبیل اوسېدونکی یم او په خپله د ټوریزم سټوډنټ یم. نن راغلی یم کلیل سنګر ته. نو ما دا محسوس وکړو چې زمونږ نیچرل بیوټي چې کومه ده ډېره ښایسته ده. د هغې د وجې زمونږ ته د کلیل ته ټوریسټ هم ډېر راځي او هغو ښه خوشګوار ماحول انجوی کړي او ښه خپل فیملی سره، ملګرو سره ټول سره راشي، ښه انجویمنټ وکړي. زمونږ د دره چې کومه ده کلیل کنډو، دا ډېره ښکلې دره ده. دلته خلک چکرو مکرو له ډېر زیات راځي او زمونږ انتظامیه دا درخواست دی چې دلته کې مونږ ته کوم ځای په ځای کې کوم د روډ کې دا جیمینګز راځي، کوم کې خراب ځایونه دي چې دا صحیح کړي مونږ ته، نو سیلیانو ته هم اساني پیدا شي، زموږ د خلکو ته هم د ګوتې اساني پیدا شي. ځکه دې 8 کال وشي دا روډ دغه شانتې دی او څه ځای کې ټیک شوی دی، خو څه ځای کې لږ خراب دی، ګاډو ته پکې مسله او څه خلک پیدل کوزیږي، ګاډو نه پیدل خیږي بره. تاسو به کتلي بره. سنګر د سوات یو ښکلي او ګلورینه سیمه ده. که چېرې حکومتي وخت دې ته لږ شان پاملرنه وکړي او په دې روډ کې چې کوم وران ځایونه دي دا په پوري توګه برابر کړي، نو دا به د سوات په سیاحت کې ډېر مددګار شي. د کیمرامین تاج منیر سره عجب خان، پاسون نیوز، سنګر، سوات.